اوس ګوره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یو خدا چې فاسق دی د الله طاعت نه مني، دویم دا کسان دي چې ماتي دي د الله لوزونه د هغې د مات پخولو نه وروستو. لوز یې کړی دی الله سره، یو لوز یې د الستو کړی دی، هغه یې مات کړو. الستو کې دا ویلي والله تپوس کړو چې الستو بربکم قالو بلا. قرآن دلته ویل اعبدو ربکم، هغه الستو لوز یې یاد کړی دی ورته. نو تا دومره زر هېر شو دی چې مات کړی دا الفاسق شو. اوس به ته پوهېږې چې فاسق عام فاسق نه دی او کافر دی. یو د فقهاو اصطلاح کې فاسقي اجدایي، د قرآن اصطلاح کې فاسق کافری. او کله فاسق هغه چاته وایي چې هغه صحیح کچه سړی کچه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے خلقو کتا اللہ سو کچ سڑے راشی او خبر روڑی تاغی تبیین کے. ہلتا فاسق الفاسق نہ ہلتا فاسق دے کچ سڑے دے. بعد خلق ډیر کچئی نہایت کچئی لوی سڑے بتا تخکاری خدا سے خبر بہو کی لگتا ہے زمان مخی الٹے اگلے یو سڑی ما پسے خبر اگلے نو تا تا حق دے جتا رازی خبر مال روڑے تا فاسق ہوئی. پخوا خلک هوښیار نه به منل. یو سړی راغی یو سړي له ورته فلانکي تا پسې داسې کول داسې کنځلې کولې، هغه یو دوه څپېړې وو ورته یا خو زما په غیر موجودګۍ کې کولې، ته ما ته مخامخ کړې ظالمه. داسې مشران نشته اوس. به د یو مجلس خبره باخلي بل ته وایي کې پې خوشحالي ښه داسې وي پې یو دوه درې نورې سې وږي. دا دواړه کچري غریبانه چا کې چې پختګي موجود وي ناغه پدې پوېږي چې دې سړي نن ماته د هغه بد رو رسول سبا به زما بد هغه ته رسوي. دې ته لګایي بجایي وایي دې نه ځان وساته، دا ګناه دی. دا کار مه خپلوئ. دې ته قرآن چې څه وایي یا حدیث څه وایي ډېر بده ګناه ده. هغه جدا فسق دی، دا فسق کامل دی. دا الله د فرمان بردارۍ نه وتل، دا الله لوز یې مات کړی دی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، او پرې کوي هغه څه چې الله حکم کړی د هغې د پیوست کولو. هغه څیز کټ کوي. الله څه حکم کړی دی؟ دا الله حکم دا دی چې انسان د خپل رب سره ځان پیوسته کي په عبادت. اعبدوا ربکم. او الله حکم دا کړی دی چې سړی د خپل رشته وپالي. دي دغه ټول پرېښي. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، او فساد کوي په ځمکه کې. فساد څه شی دی؟ شرک کوي په ځمکه کې، پر موږ ویلي دي. بدعات کوي په ځمکه کې، یا عام فسادات واخله. اس بے سے یو بنی آدم ہوئے، اس بے ساده یو بنی آدم بیزتی وکړي روانه وکړي چېرته پردي شپول ته یې اور واچو، پردی مالټې دې پټې کړې، لار کې دې اس بې سکن دې جوړې کړې. دا فسادات دي. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، او فساد کوي په ځمکه کې. فسادات مه پیدا کوئ. دا کار چې کوي نو اولئک هم الخاسرون، دا کسان خاص دي زیانمند دي. خساره، نقصان، زیان، تاوان. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دیتا منگو آئی تذکیر بن نعم الاربعہ، سلورو نعمتنو باندے تذکیر نصیحت واخلق. کیفا تکفرون باللہ کیفا تشرکون ماہو غیرہو، دا اعبدو ربکم سر متعلق دے. کیفا تکفرون باللہ سنگا انکار کوئے تاسو دا اللہ نا، یعنی داغ دا عبادت نے انکار سنگا کولش. پتا سو ما ګڼ نعمتونه کړي دي. یو دارې وکنتم امواتن، او حال دا چې تاسو نه وئ. اموات د میت جمع دی. یو خو هغې چې یو سړی ژوند دی او نه مړ شو، خو یو هغه چې کله دی نه و، یعنې یو داسې وختو په دې باندې هر انسان باندې صورت الدهر لومبنی آیت څه دی؟ یقیناً راغلی دی په هر انسان باندې یو داسې زمانه لم یکن شیئا مذکورا چې دی داسې شی نه و چې ذکر یې کړی شوی وي. خپل ډیټ آف برت وګورئ،
او د هغې نه مخکې مونږ څه وو هېڅ نه وو دې ته میت وایي میت یوازې هغه ته نه وي چې هغې کې ساه وه ویې غسته تېخ انسان ونه د سر نه نو دې ته وایي میت دا مړ دی کنتم امواتن نیست وکنتم امواتن او حال دا چې تاسو نه وئ داسې نه وئ چا ذکر نه کو زمونږ د پیدایش نه مخکې چا وی چې فلان کې صاحب به راځي دا کار به کوي او دومره عمر به یې او داسې داسې کارونه به کوي خیابت لم یکن شیئا مذکورا ژوند چا درکړی دی دا الله درکړی دی کنتم امواتن فاحیاکم نو تاسې ژوندي کړی ژوندي کړی څه مطلب نوی نو ژوند یې درکړو دې ته عربی کې خروج من اللیس الی الایس وایي خروج من اللیس الی الایس بیزاوي وغیره وګورئ د نیست نه هست ته راوستل د نشت نه شته کول الله شته کړی پیدا کړی په دا هر انسان ته خپل اصلیت وښو تا ته څه حق حاصل دی چې تا الله له ملګري ګورې ستا پیدایش الله سره چا کړی دی که الله په خپله پیدا کړي شرک خو د هغه خلکو کې چې هغوی ته دا پته وي چې او زما خلق بل چا کړی دی ته خو پیدا کړی خالق کائنات دی نو تا ته دا حق چا درکړی چې ته بندګۍ کې شرک کوه کنتم امواتن تاسو نه وئ فاحیاکم نو تاسو له ژوند درکړو ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي بیا به تاسو مړه کوي ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندي کوي تر اوسه ګوره د ټولو مفسرینو دلته اتفاق دی هر یو مفسر تاسو راخلی چې دلته کې د قبر ژوند نه دی مراد ما سوا د پاکستانی اردو مفسرینو نه وایي دا حیاتیان دي پوه داسې اصطلاح جوړه کړې جی قبر کې ژوند مراد دی د بیا مرګ بیا خو مرګ ثابت دی که نه سور کې आवाज وکړی بیا هم ژوندي داسې عجیب و غریب خلق دی هغه شعر دی که نه مطلب دا چې سړی به زما د ضد نه ټول باغ ته تیلې ورته کوي څه وایي روح المانی وغیرہ خو واضح لیکلی دي چې د قبر ژوند دلته نه مراد اگر چې هغه زمونږ د ایمان حصه ده ایمان دې په دې باندې چې الله قبر کې ژوند ورکوي دا ایمان دی لیکن دلته هغه نه ذکر کوي ثم یحییکم نه مراد د آخرت ژوند دی بخامخا هلته کې دا لیکل کوي او خلق به په دې دوکه کوي بیا وسوي یعاد روحه الیه یعاد روحه فی جسده ټول روح واپس راځي که د هغې څه حصه راځي خپله عقیده پرېږدي یوضع فیه نوع من الحیات یو قسم ژوند پکې پیدا کړی شي دا قرآن د هغې نه خاموش دی قبر کې ژوند شته په قبر کې جزا او سزا هم شته دی دې انکار نشته خو څنګه دي د هغې کیفیت الله ته سپاري کم قبر کې دي بس کم قبر کې چې انسان خخی نو لکه سوال پیدا هي چې رسو خو قبر کې نه خخی ته چا چې بنده دی بس هغه ته پته راکړه زه څه وایم دی دا الزامي جواب مه کوئ دا الزامي جواب کړی هغې موږ ته لویه کیسه جوړه کړې ده صوفیاء کرام اکثر علماء دیوبند مولانا تانوی سمیت هغې دا وایي چې هندوان نه سوځي نو څنګه چل وی نو دا بحث هغه ځای نه شروع شوی دی چې جزا او سزا روح له ده او که جسې له ده دې څه ضرورت زه دې ملګرتیانو کوم نه ریسس دا ایمان دی ایمان کې دې تفصیل قرآن و حدیث کې ثبوت نشته مولانا تانوی خو تر دې لیکلی دي چې برزخ کې خپل یو قبر دی وہاں کی زمین اس کو دباتی ہے وہاں اسے جنت دی جاتی ہے یا جہنم دی جاتی ہے اس داغه چاته خیال نه یو دلته کې شروع کړه دا جی اشاعت والے څه دي دا جی منکرین حدیث ته دا معتزله دي علماء دیوبند ته تپوس کړه اصل کې دا الزامي جواب دی الزامي جواب دا چې هندوان خو سوځول شي رہی خو قبر نشته او چې قبر یې نشته نو سزا به نه نو ته څه هر چا خولې له برغولې جوړی
مسله دا ما بار بار ویلي برغوري خلکو لمه جوړوه مونږ په دې نه پوهېږو الله روح اخلي الله جسا کار ځای کې دا الله په دې قدرت لري چې هغه له سزا ورکړي که ښخ شوی دی که نه دی ښخ شوی دغه جواب وکړه اوس دا د قبر برزخي یا د دې قبر او د بل قبر دا ذکر علماء دیوبند ټولو کړی دی بلکې د مولانا تانوي په دې رساله ده المورد الفرسخي فی القبر البرزخي دا نوم دی هغه په دې قبر کې جزا سزا نه مني دا ته څوک معتزلي نه وایي او د دې خوا دا مماتیان چې دي ته هم دا پته نشته دا جواب ورله ورکړی که چې دا مولانا تانوي هم دغه وایي دا شیخ عبدالحق حقانی هم وایي حکم چې ابا زموږ ذکر کړو او دا مولانا کان دهلوي هم وایي چا چې په عقایدو کار کړی ټول دا وایي دا جواب الزامي دی دا مه ورکوي جواب هغه ته دا ووایه چې الله قدرت لري په دې باندې د چا روح کار ځای کې دی او د چا جسه کار ځای کې ده الله به هغه له جزا او سزا ورکوي اوس تفصیل پسې مه ځئ هغې دغه الزامي جواب ورکړی دی بس هغې نن رویه مسله جوړه کړې دې خیال لای چې دا که نشاتیان دا خبره کوي دا علماء دیوبند ټول کوي مفتی کفایت الله یې وایي ظفر احمد عثماني وایي مولانا اشرف علي تانوي وایي مفتی احمد شفیع یې وایي دا ټول وایي چې دا جدا قبر دی چې پای کې دا چل دی دې قبر کې وی نه دی نو د هغې وجه هم دکه ده چې څوک ښخ نه شي دې ته ضرورت نشته دی دا عقیدې مسله ده عقیدې تفصیل چې کله قرآن او حدیث کې نشته موږ د هغې تفصیل نه کوو او نه موږ د دې ذمه دار یو چې د هر چا د هرې خبرې جواب دی وکړو دا زموږ ذمه داري نه ده ابل سے انډیا کې په 13 هفته کې وسیم رضوي کم قول کړی دی چې قرآن نه شپږ آیتونه لري ځکه چې دې سره څه پیدا کېږي دهشت گردي پیدا کېږي جهاد پیدا کېږي نو مسلمانان به څه کوي دې به الزامي جواب ورکوي که نه هغه ته وایي لګیا ته به کېږه بس دا زموږ ذمه داري خو نه چې موږ د هغه دی جواب دې څه جواب دی دا به ته وباسو دا نه مطلب دا خو ځان له خلکو یو کار کوي کم ځای سوال لري دی به خامخا هغې باندې انخري وربورې دا زموږ ذمه داري نه ده سورة الفرقان وګورئ تاسو د مشرکینو ان ګنت سوالات دي پای کې قرآن صرف د یو جواب ورکوي نو ټول پرېښي ولې الله له جواب نه ورځي ځان له په زور یو کار کتلی بس چتي پسې باز پرېږدی چا تپوس کړی د خولې پورې جواب هله د باید سوالاتو خلک جواب نه ورکوي دا د ایمان حصه ده پس د مرګه که سړی خښ دی او که خښ نه دی د هغه روح له الله جزا هم ورکوي او د هغه له الله سزا هم ورکوي او حدیثو کې د قبر ذکر دی او قبر هم دغه کم چې دلته وینو برزخ چا لیدی چا کې قبر دی خو عجیبه خبره ده دا جواب غلط دی رسر نه دا درست خبرې نه دي قبر کې جزا هم شته دی قبر کې نعمت هم شته دی په قبر کې سزا هم شته کیفیت د هغې سره د مشر شیخ رحم الله قول دی چې موږ د هغې په کیفیت نه پوهېږو قرآن او حدیث کې هم څه ذکر نشته موږ یې په دې نه منو یوازې چې دا د هغه وینا ده خو قرآن او حدیث کې تفصیل نشته تفصیل چې نشته نو بس خبره ختم شو کم شی چې مجمل دی مجمل ووایه کم شی چې مفصل دی مفصل ووایه ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا به تاسو هغه ته واپس کولی شئ د انسان ګڼ ژوندونه ګڼ مرګونه دي تاسو سره تسکین الصدور کوي د مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله هغه لیکلی په دې مسله باندې دی حیات ممات مسله باندې کتاب خو به رستو ګور چې کس لیدل نه خو د هغې مقدمه راوالی هغې کې یو تقریض دی د مولانا محمد یوسف بن نوري رحمه الله هغه تقریض وګورئ بیا نوم درته واخو تقریض وګورئ بیا تقریض منې رای هغې کې هغه تقسیم کړی دی چې یو انسان کله د مور په خېټه کې نو دا هم ژوند دی دا ضعیف ژوند دی بیا چې انسان دنیا ته راشي نو دلته کې هم یو ژوند دی دا کامل ژوند دی بیا انسان چې مړ شي نو قبر کې هم ژوند دته میلو شي دا ژوند اضعف دی تر هغه عبارت ته زمانه دی
دا جن اضعف دی د خېټې هغه ضعیف و او د قبر هغه څه دی اضعف. دا مقدمه کې لیکلي تقریض دی چې خېټه کې سړی نه پوهېږي که نه چې دنیا کې څه کېږي، هغه ته هغه په خپله ضعیف ویلي، خو چې کله قبر کې هغه ضعف شي بیا پوهېږي که نه. تقریر باندې چا سوچ نه دی کړی تقریر کې څه لیکلي، او چې کله آخرت شي نو هغه ژوند اکمل دی، کامل نه دی، هغه اکمل دی. دا خو خپلو کتابونو کې دی لیکلي، خو د ضد خو علاج نشته، د ضد به څوک علاج وکړي. ثم یحییکم، کله چې مونږ هر یو مړي له د حیات قایل شو، د ژوند قایل شو، او بیا قرآن مجید د شهداو د حیات قول کړی دی، دو ځای ویلی دي. نو اشارت النسب دای اوس چې ژوند د انبیاء علیهم السلام به ضرور حاصل وي، او هغه ژوند به اعلی اولا وي. دا زمونږ ایمان دی. د حیات النبی انکار نشه، دروغ وي خلکو ته. د حیات په تفصیل کې اختلاف دی. دا دوکه کوي خلکو سره، حیات الانبیاء لیکي دا جی نه مني، څوک یې نه مني. حیات النبی منکر مسلمان نه وي، تو واسه ورته بل سره موږ ورته مسلمان نه وایو. خو حیات کم قسم دی نو په دې دلیل نشته. بس موږ اجمالی ایمان لرو حیات حاصل له هر چاته، چونکه نبی دی لہذا هغه حیات د ټول اولا ارفع دی، هغې د پاسه بل چا حیات کې دی نشي. البته موږ دا نه وایو چې دا ثمره چې ښځې سره نکاح نه کېږي او دا ثمره چې میراث نه تقسیمېږي، هغې دپاره متواتر احادیث د قرآن نصوص دي. دا غلطي کوي، دیوانه کوي بیا چې دی جي ثمره ده، یا ثمره ده هغه ما اشاره ته نه وایي چې آیت ته ورسې هلته به ووایو انشاءالله بیا. او چې کله هم ژوندي کي په قیامت کې نو ثم الیه ترجعون، بیا به تاسو هغه ته واپس کولی شئ. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دا دویم انعام دی، دې کې خلق لكم لام د انتفاع دی. خاص الله غزاد ته پیدا کړی دي ستاسو د فائدې لپاره، هغه څه چې دي په ځمکه کې ټول. د دې دا معنی صحیح ده، هر یو څیز کې فایده شته. دا جدا چې انسان پې نه پوهېږي چې مار کې څه فایده ده، دا د انساني علم کمی دی. هغه هارون په پوزه باندې یو ځل مچ کېناست، نو سفیان نه یې تپوس وکړه دې کې څه فایده ده اوس؟ هغې دې کې فایده ده چې ستا غوندې سړي تکبر په الله ماتوي، ته که نور څه کوې که نه کوې، او دې ته به داسې کوې. هر چیز کې فایده وي، ولې نه وي؟ په یو څیز باندې دی پوهېږي نه دې کې څه فایده ده، دا هر یو څیز کې فایده وي. خلق لکم ما فی الارض جميعا، پیدا کړي دي ستاسو د فایدې لپاره هغه څه چې دي په ځمکه کې ټول. ثم استوى الی السماء، بیا استوا صله کې اله راغی. دا نور دوکې شروع کړي خلکو، تقاریر کې چې استوا دا دې معنی باندې خو جي نه راځي. وی ته ګوره عالم د خلکو په ایمان ډاکه ماچوه. استوا پسې چې اعلی راشي نو هغې نه مراد هغه استوا ده کوم کې چې اختلاف دی د خلکو. هلته کې استوا پسې اله راغلی دی، صله کې اله دی. د دې معنی صحیح اراده کول، متوجه کېدل. ثم استوى الی السماء، بیا اراده وکړه اسمان ته. فسواهن، نو دا یې برابر کړل 7 سماوات و اسمانونه. ځمکه یې مخکې پیدا کړه، اسمان یې وروسته پیدا کړه. نو اعتراض به راځي اوس چې قرآن خو وروسته فرمایي چې والارض بعد ذلک دحاها، اسمان یې مخکې پیدا کړی او ځمکه یې وروسته خوره کړې ده. وایي دی کې اختلاف نشته. قرآن دلته خلق ویلی دی، خلق لکم. اول یې ځمکه جوړه کړې ده، پیدا کړې ده، بیا اسمان پیدا کړی، ماده د ځمکې مخکې جوړه کړه، بیا د اسمان. نو ځمکې بیا د اسمان د پیدایش نه وروسته ځمکه خوره کړه. هلته خورولو ذکر دی، پیدایش ذکر خو نه دی. تعارض کم ځای راغلی. قرآن کې دننه غور کوئ، یو قسم آیتونه یو ځای ته راجمع کوئ، نو تا دا په خپله مسله حل شي. خو دا خو ټایم غواړي که نه. قرآن چغې نه وي چې د آیت کم ځای کې دی. خو بار بار څوک چې د قرآن ډېره مطالعه کوي نو هغه ته دا یادېږي. څوک چې ډېره مطالعه نه کوي، کال کې یو ځل راخلي نو هغه ټیم چل نه اوري څوک هم ورسره. قرآن ډېر لولی، ډېر لولی دا په خپله ستا زړه ته او ستا ژبې ته الله راولي،
ثم ان علینا بیانه کې بعض مفسرین ویلي چې دا لفظ دا الله د هر هغه چا سره چې قرآن سره تعلق ساتي دا الله وباسي دا خبره فسواهن سبع سماوات نو برابر کړل دغه و اسمان هغه پارسیز باندې علیم د علیم جمع راځي علما د علیم جمع راځي علما لکه د شهید جمع راځي شهدا د عالم جمع عالمون راځي دا عمومی طور غلط وی خلق کتاب لیس یو کتاب دے کتاب لیس د ابن خالوی کتاب دے لیس فی کلام العرب آغا سیز چا آغا دا عربی کلام نہ دے ناقی کی دا لکلی چا عالم جمع علماء عربی نہ دخ بلکہ دا علیم علماء لکا شہید شہدا حکیم حکمہ دا عالم جمع برازی عالمون ما یعقلها الا العالمون دا غلط مشہوری شی بس ابن خالوی کتاب شتا ماسرہ لیس فی کلام العرب پاکستان خیر جاہلانو ملک دے گا بعد کتابوں نے بگے پا فٹ پات خرسی کی دما فٹ پات باندھے غست قیمت نہ خلق نہیں واقف غٹ کتاب دے کافی علم دے بگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا بل احسان دے احسن الی ابیکم آدم ستاسو پلار آدم سره ډېر لوی احسان کړی دی دا غ تعظیم په ملائکه باندې کړی دی اغله تعلیم ورکړه د اسماء او د صفاتو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَكَلَ اسْتَارَبْ ملائکو تو ویل دا مشوره نه ده معنی کئی خلق ویجی سو کوئی شکر دا مشورے جوڑ گو دا سے نہ دا مڑا آدم علیہ السلام ډیر لوی ذات ہو اللہ دا ابلیس جنات و ملائکو دا پیدائش نرستو جوڑی ناغی دا آغا اہمیت خیخ چی دا ازسل پیدا کوم دا دیل پیدا کوم چی دا زمک نظام بپد چلوم در وضا عوامر و نواہی ورکوم دے با فالو کیخ اغیر اپار آدم علیہ السلام پیدا کردے او کلا جستا رب ملائکو تووی یقیناً انی جائلن یقیناً ز پیدا کو ان کے فلر دے پزمک کی خلیفہ یو خلیفہ مانے صحیح دا دانے وی جخپل خلیفہ پیدا کو خلیفہ آگا چاہتا ہوئی چاہتا دا اللہ نفاذ دا اللہ احکام و نفاذ کی پا عالم باندے پدے مانا دا مانا غلط ہے نا دا پدے تعبیر اوکے سڑے دا مانو کی چے پیشک ز پیدا کوم پزمک کی خپل خلیفہ بیا مانا غلط ہے زکا اللہ خپل خلیفہ نہ پیدا کی نائب نہ پیدا کی پدے مانا وہ شرک دے بیا اب یا پاگے اعتراض دادی چے خلیفہ خواہ چاہتا ضرورتی چے یا کمزوری کی گی یا غائب کی گی اللہ خواہ غائب دینا کمزور دے بے غبار مانا کتکے نہ دے مانو کا حاکم لیکن اس تو سورۃ الصاد کے راضی یا داؤدو انا جعلناک خلیفتا فی الارض اے داؤدا منگتا حاکم کڑے پزمک کے تو دلتا پائے بنیاد بانے زمونگ استادان مانا کئی خلیفہ مانے حاکم انی جائلن یقیناً ز پیدا کون کے ما فی الارض پزمک کے خلیفہ یو حاکم تو سیدنا آدم علیہ السلام واقعہ قرآن وہ صورتوں کی لکھ لے قرآن مجید بعض واقعات دیو ذل سوا ذکر کئی تو یوسف علیہ السلام واقعہ یو ذل لکھ لے خلق آئی دا خوگہ کی سوئی ولی قرآن ورطا احسن القصص ویلی قرآن احسن القصص طول قرآن تے ویلی یوسف قصے تے نہ دے ویلی خوگہ قصہ دے ابراہیم علیہ السلام دا خوگہ قصہ دے ابراہیم علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام تا چکم مشکلات و مصائبو اگر ٹول دا دنیا دا وجو یا دا اگر دا حسن دا وجی دی یا دا اگر دنیا دا وجی دی لیکن ابراہیم علیہ السلام تا چکم مصائب و مشکلاتو اگر دنیا دا وجی نو اصل کے احسن بہترین تو وہی خیستہ تو وہی قصص بیان تو وہی قصص دے کسے جمع نہ دا قصتن جمع برازی قصص
دالته قرآن قصص وی احسن بیانن، احسن بیان ته وی احسن القصص، بهترین بیان ټول قرآن دی. هغه واقع یو ځل ذکر کړی ده او د هغې وجه دا ده چې په هغې کې د یو داسې څیز تذکره ده چې قرآن د هغې تذکره بیا بیا کول نه غواړي. هغه د عشق کیسه ده. اوس خو ټول عاشقان دي که نه، پوه شوې، عشق دومره ښه شی خو نه دی، ټول عاشقان دي بس کیسې کوي. وایي د عشق کیسه قرآن یو ځل کړې ده، که ضرورت نه وی قرآن دا هم نه ذکر کوله، خو هغه صرف دا ذکر کول چې سوال کړی خلکو چې دا مصریان مصر ته بني یعقوب څنګه راغله، نو قرآن د هغې دپاره ټوله قصې وکړه. اوس خلک ترې مزې اخلي، دا خوند ورکوي چې زلیخې تذکرې وکړي چې څنګه چې ډېر غوږ یې ورته تکې کړي. دا غریبانان جنسي مریضان دي، پوه په قصه کې صرف دغه شی ګوري. قرآن چې څه دپاره هغه ویلي هغه ټول حکمتونه یې د پرېښودل. په یې کې دې طرف ته اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به قریش مکه هغه څه کوي کوم چې برادران یوسف سره کړو. او په یې کې دې ته اشاره ده چې یوسف 3 شپې او 3 ورځې په کوهي کې و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به غار ثور کې 3 شپې 3 ورځې پاتې کېږي. او په کوم تکلیف باندې هغه ورسېد، مصر ته ورسېد، نو دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینې منورې ته په کوم تکلیف باندې رسي، سراقه نور څوک به ورپسې رسي او گزار به هم کوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا کمال دی چې سراقه بن مالک هغه ایمان راوړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ذکر کړو چې څنګه ستا په لاس کې به د فلان کیځې کنګني څنګه خوند به کوي. او دا څوک نه وایي چې سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنه کفر یې بیانوي، اسلام یې نه بیانوي. دا زموږ د علماو کمزوري ده. تو سیدنا ابو سفیان د کفر حال به بیانوي او دا به نه وایي چې ایمان یې راوړی. دې لږ کشران خبره وی، دا مؤمنان دي. څنګه چې یوسف علیه السلام خپل وروڼو باندې غالب شو، الله هغه له حکومت سلطنت ورکړو، دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله سلطنت ورکړو. څنګه چې هغه ویلي چې لا تثریب علیکم، دمو فرمایل لا تثریب علیکم اليوم. پیګو نقطې دا دي خلکو پرېښي دي بس زلیخې پورې نښتي دي. بیا بعضې ځوانانو ولې یوسف سره نکاح هم تړلی، لکه د پیغمبر ښځه دومره پلیته نه وي چې پردو سړو کې دلچسپۍ اخلي. دا څه وایه تاسو پلاني مولوي صاحب لیکلي، پلانکي مولوي صاحب کې عقل نشته. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پیغمبر نبوت حیثیت تا ته نه معلوم. واقعه د آدم علیه السلام و ځای ذکر ده، یو دلته ذکر ده لومبی ځل. دلته څه مراد ده؟ کیسه یو ده لیکن قرآن به طرز استدلال جدا جدا کوي. دلته تکریم آدم مراد ده، تکریم آدم یو دا. دویم د هغه نه به علم غیب نفي کوي، هغه نه علم غیب نفي کوي چې هغه په دې نه پوهېدو ځکه د شیطان دوکه کې راغی. علم غیب د ملائکو نه هم نفي کوي چې ملائکو ته هم پته نه وه چې آدم سره لپاره جوړېږي. او علم غیب به نفي کوي د شیطان نه هم چې شیطان ته دا پته وي چې یو سجدې نه کولو باندې به زه د جنت نه وځم، دا به دا کار نه وی کړی. ربط طریقه څه شوه؟ کیسه یې ماسې ونه کړه. ربط طریقه دا چې آخر کې د ویل هو بکل شیء علیم، په هر څیز باندې ښه پوهه څوک دی؟ الله. مخلوق دوه قسمه دی، ملائک دي نوري، جنات دي شیطانان ناری، انسانان دي خاکی. نوري ناری او خاکی مخلوق په غیب باندې نه پوهېږي. دا د هغې دپاره دلیل شي. ربط نشته وکې که نه. علامه صاحب رشا ویلي قرآن کې ربط نشته. ربط شته دی ورته یې پوهېږي نه. دا دې دپاره یې دلته کې یو ځای وکړل. دویم ځل دا سورة الاعراف کې راځي 11 آیت نه. اول ته د مشرکانو د یو شرک فعلی او دارنګې د هغې د یو خباثت دپاره نقل کوي، د هغې رد پې کوي. مشرکانو به
خانه کعبه نه طواف چې کو نه بربنډه وکړو بره نه هوګ دې ته به دین وي. اوس هم خلک دین غني ده، ډېر خلک بربنډېدل دین غني چې دا دین دی. نو قرآن مجید دا غي رد کې ولا کیسه کوي چې دا خو شیطان ستاسو د نیکنه اول جامع استوي او هغه شیطان دلته ستاسو نه دین په نوم جامع وبس هلته دا مقصد دی. دا چې کیسه یو ده لیکن دا د الله کتاب دی او دې چې کومه کیسه ذکر کوي لقد کان فی قصصهم عبره اولو الابصار د پاره بصیرت والا د پاره پدې کې صحیح عبرتی دا قتل غواړي سوچ په کول غواړي. دریم ځل ذکر کیږي دا سورۃ الحجر کې آیت 28 آیت نه شروع اول ته خید دې د پاره چې څوک د الله د حکم نه ځان ویو غني الله غل سزا ورکړي مالک انت تتکبر فیها تا دا حق نه حاصل ابلیس ته و چې تا تکبر کړي تا الله د حکم نه مخړي. سلورم ځل دا ذکر کوي په سورۃ بنی اسرائیل آیت 161 کې اول ته کې مقصد سره الته کې مقصد دار چې کم خلق د الله د معجزاتو نه انکار کوي دا غي سزا معالون انکر الآیات کم چې د الله د معجزاتو نه انکار کوي دا غي سزا هغه ابلیس سزا راخاره کړ. پنځم ځل دا ذکر کوي سورۃ الکهف کې 50 آیت نه نو الته کې د صدا پار ذکر کوي الته دې د پار ذکر کوي چې ګوره شیطان چې کم دی تاسو داغه عبادت کوئ په بوت کې دنه شیطان نه وتی تاسو دوک کوي نو شیطان هغه نه زما مرګره دی او نه هغه زما دوست دی کتا زما بندگی کوي نه بیا د بوتانو عبادت مکوي. شپږم ځل دا ذکر کوي سورۃ طه کې 116 آیت نه اول ته کې وا د دې محور بنیادی مضمون صحیح نسیا اسباب د نسیان م پیدا کوي غافل کېږي ما یو خبره بیا یاد ساته آدم علیہ السلام باندې نسیان غالب شنه شیطان دوکه کو دې مقصد د پاره ذکر کوي او آخري ځل دا ذکر کوي سورۃ الصاد کې هغه سورۃ الصاد کې د انبیاء ابتلاګان دي داود علیہ السلام باندې الله سے ابتلا راوسته وا سلیمان باندې سوا ایوب علیہ السلام باندې سوا نو په آدم علیہ السلام سے ابتلا وا دا ګوره یو قصه ده لیکن قرآن هر ځای کې دا غي نه استدلال جدا جدا کوي جدا جدا تناظر کې ذکر کوي د څنګه پیدا کړي نا تفصیلات نور قرآن کړي چې خور راجم کړي بیاغه واغ غلا او به پکې واچولې ویغ غلا خټه کړه هغه نرستو بیا د الله چې کله خوانو کال بده جوړ کړو آدم علیہ السلام به پې کې نفخت فی من روحی الله بګي خپل طرف نه پوکه وکړه دا راغه آدم تذکرہ ده دا د کم آدم تذکرہ چې قرآن دلته کوي دا لومبنه انسان دی. منکرین حدیث آدم علیہ السلام لومبنه انسان نه غني دې آراو نزان خبره وي قرآن و حدیث کے هغه بشمیر تحریفات کړي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ یقیناً ز پیدا کونکے فی الارض پس مکہ کے خلیفہ و حاکم یو قصه کوي خلق قصه را چې خوب لیدا یا پوی خبانه څه خبره یا قیامت ته خبره کړي امام غزالی نه تاسو کولای شي څه کیسه دا بس کو کنه امام غزالی وی اعتراض وکړ په موسی علیہ السلام چې تا تعالی تعالی تاسو کو چې ماتل کې به یمینه کې یا موسی پتا وګه دا وګړي خبره سره کوله تاسو قسمه کیسه غانې کړې دی پېګه داوته بہتے ویلې دي چاغي پیدا اعتراض کو ہاں غزالی پیدا اعتراض کو ملائکو باندې چې تاسو ته
آدم علیہ السلام غیبت ولګو اتجعل فیها من یفسد فیها. دا د خلکو عقل لخ خپل عقل قرآن کې ور داخل کړل، خپل عقل ور داخل کړل په حدیث کې، ځکه دا بے راه روی پیدا شي. غزالی لوی امام دی لیکن د فلسفه نه کې د دین، دا فلسفه امام دی. او غزالی چې کله د فلسفه ولوشلې ټولې په خپله ګمراهۍ پوه شګه، بیا دا هغه ډېره کمزورې خبره ده. هغه وی زما د بانډې د ښځې په شان ایمان دی، بس د بانډې ښځې چې په کوم څیز ایمان راوړی ما په هغې ایمان راوړی. دا ته د فلسفې امام ښکاري. دا فلسفه ده شیطاني ده. نو خلک ډېر زور لګېږي آخر کې توبه طایب شي. ډېر ښه کتاب یې لیکلی جواهر الایمان، جواهر القرآن. په تا کتلی ده؟ زما یقین دا چې یو معمولي طالب علم باندې هغې نه ښه ولیکي. همدا ورکوټې کتاب دی موږ سره شته، ایس علم نشته پای کې. خلقو ته کې علم ځکه ښکاري چې خلک د قرآن نه واقف نه دي. جواهر القرآن په نوم د هغه مختصر رساله ده. شکر دی الحمدلله چې الله د ایمان نه دوباره چې کوم دی هغې ته واپس راوس. دا ښه خبره وشوه. نور هغه څه خیر کار نه دی کړی. هغه چې څه بیانوي بالفرض احیاء علوم الدین کې هغه د دین فلسفې ذکر کوي. بس وینې نو که موږ ته دین فلسفه معلومه ده او که نه ده معلومه، موږ په دین عمل کوو. موږ فلسفو پسې نه ځو. موږ ته چې الله او رسول څه ویلي دي هغه تسلیمو، په هغې عمل کوو. دومره دا چې هغه موږ ته یو مصیبت پیدا کړی دی، هغه دا چې هغه په احیاء علوم الدین کې هغه حدیث بیانوي چې د هغې څه بنیاد نه وي. د زرو نه سوا داسې حدیث ته پایږي چې بې بنیاده دي. او دا قسمه قصې خلک دلته بیانوي، د دې قصو ضرورت نشته دی. الله رب العزت هغې ته یو خبر ورکړو، په خبر باندې هغې یو تپوس وکړو. دا اعتراض نه دی، په الله اعتراض کفر یې. ملایک ګناه نه کوي. دا و چې داسې یو خبره جوړه شوه چې الله هغې نه هغې مخکې خبره وکړه، هغې یو خلیفه د لفظ نه استدلال وکړه. دا نه غیبت او نه علم الغیب. د درېمګړي ضرورت کوم ځای پېښېږي چې یو ځای جګړه نه وي، فساد نه وي، نو درېمګړی پکاري. حاکم لفظ دلیل د دې دی چې د هغې نه هغې استدلال کړی دی. قالو هغې وویل تجعلو فیها پیدا کوې ته په دې کې من هغه څوک یفسدو فیها چې فساد به کوي په دې کې ویسفک الدماء وینې به تویوي. د هغې سوال په دې بنیاد باندې دی چې دا خلیفه شه، حاکم شه. د دې یو جواب خو به دلته میلو شي، خو یو جواب د دې حدیث کې دی. حدیث به تاسو ویلي خو تاسو پوره نه دی ویلی. او که ویل هم دی نو بیا د محدثینو آرام په هغې نه دي کتلي. د سارې مالې ملائک چې راشي مانځه کې هغې واپس لړ شي. مازدیګر هم دغه چل کېږي. د درسونو کې د قرآن او د حدیث او د ذکر اذکار چې کوم مجالس وي نو هغې نه ملایک ځي چې لړ شي نو الله ته خپل رپورټ پیش کړي. الله دې تپوس کوي زما انسانان څنګه وو؟ بیا هغې وایي داسې وو، زه یې لیدلی یم نه چې ته یې نه یې لیدلی، نبي لیدلی او نه چې نه یې لیدلی. ایمان یې څنګه دی؟ مضبوط دی که نه دی؟ مضبوط دی. جنت ته مدار دی یو جي، جنت یې لیدلی نه جي. جهنم نه یریږي که نه یریږي؟ یو جي یریږي. که جهنم ووي نو څنګه بیا به ډېر یریږي. دا ټول جواب د دې خبره ده. دا دې چې دلته کومه خبره کړې وه چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، محدثین بالاتفاق لیکي چې هر مجلس کې دې نه تپوس ځکه کوي چې دې د خپلې خبرې جواب مسلسل ملاوي. دې ته څه وایي؟ سوچ. پکار دی چې سړی دا سوچ نه کوي، دا سوچ مه ساته. تجربه ستا نشته ولې سوچ کوې داسې؟ ټیک دی، استدلال به ستا صحیح. انی جعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیها. هغې ویل آیا پیدا کوې ته په دې کې هغه څوک چې فساد به کوي په دې کې ویسفک الدماء وینې به تویوي. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. دا خپل عجز بیانوي، لوی نه کوي. ونحن نسبح مونږ تسبیح بیانوو، ستا پاکي بیانوو، بحمدک ستا د ثنا سره، تعریف د خدای توب تعالی وایو. ونقدس ځان پاکو د ګناه نه لکه ستا د یرې د وجې. دا معنی امام قرطبي کړی ده.
مظهری کې هم دا معنی کړی دا ونقدس لك نطهر انفسنا من الذنوب لاجلک ستا د وجه مونږ ځان د ګناه نه بچ کوو. قال الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زه پوهېږم پای څه باندې چې تاسو پرې نه پوهېږئ. د ده په پیدایش کې چې زما کوم حکمتونه دي هغې نه تاسو بې خبره یې. زه یقول قولي هذا استغفر